الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هاغ کسان يرمونا چې الزام لګئی المحسنات په هغه پاکو بیبیانو باندې ثم لم يأتوا بیارا نولی بأربعة شهداء سلور گواهان په الزام خپل فجلدوهم 80 جلدة اغي اتیا دوری اوخه په دروغو کې ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا او د دې بیا د همیشه د پاره گواہی نه قبليږي واولئک هم الفاسقون دی فاسقان دي الا الذين تابوا من بعد ذلك خوچا چې ردی ګنا نفس توبه وباسلا واصلحوا عمل نیکو فإن الله غفور رحيم بشك الله بخون کې او رحم کون کې دی والذین وهاغه کسان يرمون ازواجهم چې په خپل بیبیانو باندې الزام لګئی د زنا ولم يكن لهم شهداء غوا وسرني الا انفسهم خو په خپلې فشهادة احدهم نو پس گواہی بو قسم بو اخریو پدی کی 4 شهادات سلور قسمون بالله پا اللہ چه انه لمن الصادقین چه دی پا دی خپل دعوه کی رشتون دی والخامسة او پنزم قسم بداسی اخری چه ان لعنت الله علیه دا اللہ لعنت او دا رحمتنا لروالی دی پا هاغچا ان کان من الكاذبین چه دروغ جنی ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله او زنانه به هم د ځان د سزا لري کوي چې سلور قسمونه بخوري په الله چې انه لمن الكاذبين چې دا خاوند دروغجن دی والخامسه او پنځم قسم بداسي خوري چې ان عذاب الله عليها چې بشک په دې د الله قهري ان کان من الصادقين که خاوند رښتونی ولولا فضل الله عليكم ورحمته کشرد الله فضل او کرم نبی پتاسو اے مومنانو نو تاسو ته ډیره ګرانه پیښه شوی و وان الله بشک الله تواب حکیم ډیر توبه قبلون کې دی او حکمت والا دی مونږه د سورې نور په ابتدا کې وې چې سورې نور د دین اسلام د امن چارټر دی دستور دی قانون دی موږ پکې د عمر رضی الله تعالی عنہ خبر وکړه د عائشې بیبي خبره وکړه چې هغه وی چې زنانو باندې د نور تعلیم ضرورت نشته یعنی دا د هغه د اهمیت وجه ده دا مقصد نه چې تعلیم دی نه کوي نه بس چې سورې نور وې دا ولې کافی ده او نارینه سورې توبه هغه زدګي دا ولې کافی ده او عائشی بی قول منگا ویلو چې عائشی بی وی ضروری دا نه ده چې ته د خپل زنانه لا بنگلی جوړې کی نه پاغي سورې نور اولوله چې هغه د اسلام نه خبر شي او خپل زندگی خپل مقام او خپل حیا او پیژني اوس په هغه احکاماتو کې یو حکم چې هغه د خبرې طرف ته روان دی چې د عائشی بی واقعا را روانه ده پاغي باندې الزام او د هغه الزام نه پس د هغه د سزاګانو اجرا او بیا خاص کر د منافقین سردار عبد الله ابن ابي ابن سلول له سزا ورکول هغه طرف ته خبره هم واریږي الله پاک د هغه نه مخ کی قانون را لېږي چې یو سړی داسې دی والذین يرمون المحسنات چې هغه الزام لګئی په یو وفاقه خزه باندې چې هغه در خپل ځان پتم نشتا چې ما دا کار کړی د زنا مې کړی دا او دې په الزام لګئی ثم لم يأتوا 4 شهداء بیا دې په هغه باندې را نو ولي سلور کسه گواهان فجلدوهم 80 جلدة نو دې اتیا دوری اولی شي دې ته حد قذف وي ولا تقبل لهم شهادة ابدا او بیا دې د گواہی نه قبليږي بس دې دروغجن دا انټرنیشنل دروغجن دی واولئک هم الفاسقون هم دا کسان دا فاسقان دي زمونږ په معاشره کې نن سبا دا خبر عامه ده
خو چونکې زمونږ قانون اسلامي نه دی نو په دې وجه په دې باندې عمل درآمد نه کېږي. دا یو ډېره غټه ګناه ده چې ته بغیر د ثبوت نه، بغیر د اصولو نه او بغیر د قانون نه په یو کس باندې دا الزام ولګې چې دا زناکار دی یا دا زناکاره ده. په اسلام کې د ټولو نه لوی څیز هغه د انسان عزت نفس دی چې یو انسان هغه عزتدار دی او ته به د هغه د عزت خیال ساتي. ترمذی شریف کې حدیث مبارکه دی د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه چې پیغمبر علیه السلام فرمایلی دي چا چې د یو مصیبت په وخت کې خپل یو ورور مسلمان ته خپل لاسونه کولاو کړو، باندې تکلیف راغی او دو ته لاس کولاو کړو، یعنی د لاس کولاولو نه مقصد دا دی چې هغه ته څه قسمه امداد ضرورت وو او د سره هغه قسمه امداد وو، هغه د پیسو وو، هغه د منډې تړلی وو، هغه د خولې وو او دو سره وکړو، نو الله پاک به دې د ورځې د قیامت د مصیبتونو نه وساتي او الله پاک به ورته خپل لاس کولاو کړي. کوم یو مسلمان رور چې د بل مسلمان رور د دې حدیث مبارکه دویم جز دی چې کوم مسلمان د بل مسلمان د پردې خیال وساتو، د هغه د راز خیال وساتو، د هغه د ستر خیال وساتو، نو ستره الله، الله به د ستر خیال وساتي. د هغه رور مسلمان یا مسلمانه خور مسلمانه د په داسې یو کار ولیده چې که چېرې هغه خبره خورېږي نو د هغې عزت نه پاتې کېږي او هغې ته مسله جوړېږي. د هغې د اصلاح دپاره هغې ته ووایي چې که ته توبه وباسې دا خبره زه نه ښکاره کوم، خو ما سره به واده کوې چې آینده لپاره به دا قسمه ګناه نه کوې چې هغه ګناه په خلکو کې د خورېدو په وجه باندې د ده په عزت کې کمی راځي. نو الله پاک به په ورځ د قیامت د ده د ګناهونو پرده وساتي. الله په خپل مخلوق دومره مهربانه دی چې د هغه رور مسلمان پرده وساتله، الله به په ورځ د قیامت د ده د ګناهونو پرده وساتي. د ده ډېر ګناهونه چې هغه الله ته معلوم دي او الله لیکلي دي، الله پاک به په ورځ د قیامت ښکاره نه کړي، دی به وبخي. او دریم چې کوم انسان هغه د بل یو ورور مسلمان نارینه یا د زنانه په مدد کې لګېدلي، هغه سره همدردي کوي، هغه د ضروریاتو خیال ساتي، تر هغې پورې الله پاک د هغه د ضروریاتو خیال ساتي او الله د هغه په مدد پسې لګېدلي. نو دلته کې د دې آیاتونو او د دې حکم مصداق دا خبره وه چې یو انسان دی او هغه راغی او هغه په بل یو مسلمان باندې، په مسلمان نارینه او زنانه باندې د خپلو مفادو دپاره، د خپل یو ضرورت او د خپل یو مجبورۍ او د خپل یو خواهش پوره کولو دپاره په هغه باندې الزام ولګو چې بای دا داسې داسې دی. نو په هغې باندې به هغه بیا 4 کسه ګواهان راولي چې هغه 4 کسه ورسره ګواهي وکړي چې یو د ده دا خبره رښتیا ده چې ده په دې ښځې باندې یا په دې سړي باندې دا الزام لګولی دی، هغه د زنا دی، د غلا دی، د ډاکې دی، د بل څه دی، د بل څه دی، دا دوی صحیح وایي. لکه زمونږ په معاشره کې نن سبا دا خبره عامه ده او بیا خاص کر موږ ته خو ډېره رارسي چې انسان به د ځان نه خبر نه بل به وایي یاره پلان کې کوڅه کې ولاړو، یاره پلان کې ته ولاړو، او یا دا خبره خو اړو سه انسان څه ګڼي نه، یاره وایي دې پلان کې کوڅې ده، یاره دا پلان کې زنانه ښه نه ده، په دې په دغه لاره باندې ډېر هلکان بس کیني پاسي او دغه ځای کې ډېر هلکان اوړي راوړي، او یا زنانه دا وایي یاره په دې خادې کې د هغه پلان کې لیدلې وه چې هغه هلک هغه موبایل باندې هغه تصویرونه ایسته وي، سترګې ورته اړولې راوړلې، هغه غریب د ځان نه خبر هم نه. نو دا چې کله اسلامي قانوني نو دا ښځه د 80 درو والو قابله ده او دغه سړی چې دی په دې پردۍ زنانه باندې دا الزام لګوي چې یاره دا کور والا ښه نه ده، د پلانکي دا لور ښه نه ده، د پلانکۍ ښځه ښه نه ده، ځکه چې په دغه کوڅه باندې ډېر کسان ځي راځي، نو دا به خپل کارونه ځي راځي به، خو د خپل ذهن ګنده دی. نو چې اسلامي قانون دی نو دی د 80 درو والو قابل دی. دا خبره به انشاءالله په تفصیل سره د عایشې بیبي په واقعه کې ذکر کړو، صرف ما ستاسو ذهن کې کېنوله چې دا الزام لګول، دا بد ویل چې موږ ته په پښتو کې وایو، اسلامي نقطې نظر سره دا دروغ
دا دومره غټ جرم دی چې الله پاک وایي تر مرګه پورې به د بیا ګواهي نه قبلوي. دې ته قذف وایي، دروغجن. دې به اتیا دورې ووهې چې خلکو ته پته ولګي چې د دروغ ویلي دي او د بیا ګواهي نه قبلېږي. بھائی دا دروغجن دی، دا د سزا ده. الله پاک وایي پیغمبر علیهم الصلاة والسلام واولئک هم الفاسقون، دی فاسق دی او فاسق هغه سړي ته وایي چې د هغه ایمان خطا دی، یعنی دې سره د پوهې نه پوهې د کلمه ویلې ده، د هر څه معلومات دي چې زه زیاتې کوم او کوي. نو دا الله چیلنج کول دي او څوک چې د الله مقابلې ته راوځي نو الله ورسره بیا څه کوي؟ الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا. لیکن کومو کسانو چې هغې توبه وباسله پس د دې کار نه او د خپل ځان اصلاح یې وکړه، کله چې تر څو پورې دې ګیر شوی نه دی، دې قانون نه دی نیسلی، د په دروغه الزام ولګاو خو د قانون لا نه دی نیسلی، ګواهان پې نه دي راغلي او د توبه وباسله چې آینده دپاره خو به داسې نه کوم، بیا بس غدګي رانه وشوه او خپل عمل یې نه که د آینده لپاره د داسې رازونو نه ځان وساتو، د داسې غیبونو نه په مسلمانانو کې د لټولو نه ځان وساتو. نو الله پاک وایي فإن الله غفور رحیم، الله بخونکی او رحم کوونکی دی. خو که سزا پې وخته نو که دی بیا شل پېرې توبې وباسي سزا ترې نه ختمېږي. دی په سزا کې ګیر شو، اتیا دورې پې وورولې شوې او دی وایي بس زما توبه ده او بیا به سم عمل کوم. نه، اوس به اتیا دورې خوري، بیا پس د هغې نه د سم عمل کوي. والذین یرمون ازواجهم، اوس پکې د ټولو نه اهم حکم هم د دغه احکامو نه راغی چې هغه کسان چې هغوی په خپله کور والا باندې الزام لګوي د زنا، ولم یکن لهم شهدا، ګواهان ورسره پې نور څوک نه الا انفسهم، خو صرف یوازې دي. نو په شهادت احدهم 4 شهادات بالله، دی به بیا 4 قسمونه په الله باندې خوري چې انه لمن الصادقین، چې دی رښتونه دی. والخامسة، پنځم کې به دا وایي اللعنت الله علیه ان کان من الکاذبین، که دا الزام د په دروغ لګولي په درې د الله لعنتي. کله چې دا آیات مبارکه نازل شو پیغمبر علیهم الصلاة والسلام حکم وورو چې د الله د طرف نه دا حکم دی چې کم یو کس په خپله کور والا باندې دا الزام ولګو د زنا او هغه 4 کسه ونه مونته نو هغه به اتیا دورې واري کېږي. د قسمونو حکم لا نه راغلی، صرف دا حکم راغی لکه دغه ړومبنۍ چې څنګه حکم راغی په دې کې دغه ټول رال. بیا دا د بیبیانو دا حکم دا په 2مه پیره کې بیا خاص د دې د اهل دپاره راغی. نو سعد بن عباده رضی الله تعالی عنه چې د اوس قبیلې سردارو، هغه پیغمبر علیهم الصلاة والسلام چې دا خبره وکړه هغه پاسېد. حضور دا یو قول دی، حضور یو سړی به زما کر را ننوځي، زما کټ ته به خیږي او زه به ګرځم نو زه به 4 تنه پیدا کوم، زه د نه ډزولې نه وباسم. د پیغمبر علیهم الصلاة والسلام مخ مبارک وي تک سور شاته هغه ګونه او هغه ته وی سعد زه او زما الله ستانه زیات غیرتیان یو او دا مسله به هم ستا په قبیله باندې راځي. صحابه پاسې د حضور ته خفه کېږه ما خدا دومره غیرتي انسان دی چې د طلاق شده او کونډه ښځه تر اوسه پورې نه ده کړې چې دې باندې به د بل چا نظر لګېدلي. دا خبره ده په دې وجه وکړه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ټیک ده دا ډېر غیرتي دی، خو الله او رسول دا د نه سیوا غیرتیان دي، دا د الله حکم دی، د الله په هر یو حکم کې څه حکمت دي، د ده په غیرت کې زما شک نشته. د سعد بن عباده رضی الله تعالی عنه په قبیله کې په اوس کې 2 مسلې رالی د دې واقعې نه پس. یو صحابي و عویمر عجلانی او یو هلال ابن امیه، دا دواړه صحابه چې وو دی رالو لاول نه یو راغی بیا د هغې نه پس بل او دی پیغمبر علیهم الصلاة والسلام ته ووی چې پیغمبر علیهم الصلاة والسلام دک شانتي موږ په خپل کور کې پردی کس هغه د خپل کور والا سره په کټ کې لیدلی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ووی ګواهان راولئ او که ګواهان هم رانه وسته اتیا درو ته تیار شي. ټول خلک هم حیرانو. سعد بن عباده وی ما د خپل لاس خپل ځان له مسله جوړه کړه
چې د الله پاک د حکم انتظار مې اونکو چې د الله پاک په دې حکم کې څه مقصد دی او زه په هغې کې په خپله مبتلا شم زما د قبیلې خبره ده اوس به څه چل کېږي ځکه چې په دې کې حلال بن امیه رضی الله تعالی عنه خو بوډا و خو د یوې کوړۍ د والم نو پیغمبر علیهم الصلاة والسلام ورته د الله پاک دک حکم دی څلور کسه ګواهان راولئ که څلور کسه ګواهان مران نه وستو نو بس بیا میدان ته ځان تیاروي او اتیا درې به سکې هغې د الله پاک نه دا سوال کوو چې خدای پاک زمونږ د مسلې څه حل وباسي مونږ خو اوس لیدلي دي اوس بل کس کم ځای کې چې کوم دی نو مونږ پیدا کړو د دې لپاره او دا د بل کس دا څلور کس راوستل چې وو دا د الله پاک د طرف نه تحفظ د عزت دا د عزت تحفظ چیرې یو زنانه باندې چې دا دوره ګواهان راشي نو خو مقصد دا هغه ښه انټرنیشنل ده تر څو پورې چې پیدا نه دي راغلي د دې سړي کور به هم بچ شي او هغه به د خپلې ګناه نه توبه هم وباسي او که د سره جوړ نه راځي طلاق دی وله ورکړي الله پاک د خپل انسان د راز دومره زیات خیال ساتي دا څلور تنه په دې وجه دي کني د دې نه به یو لویه مسله جوړه شوې وه یو سړي به خپلې کور والا د بانه که ته څومره ناشنا خلک دی بیا زمونږ د پښتنو کې څومره ناشنا مسلې کېږي چې ښځې ډېر پښتانه خو هغه د تبلیغ سره ډېر زیات الله پاک پې رحم وکړو او پوه شو ښځې وپېژندې چې یاره دا هم د الله مخلوق دی کني ورته نه سبانه ګوري او بس طلاق ولا ورکا اور اخلاص کولا یو څه ولا وکړه ویله دی وکړه هغه یې وکړه د غیرت په نوم باندې قتل کړي دا به غټه مسله وه چې پکې د څلورو تنو ضرورت نه وي نو بس یو سړي به چې کم دی نو په اسانه خبره به وه ښځه باندې به الزام لګوه او ځان به یې خلاصو الله پاک د خپل مخلوق د تحفظ دپاره دا طریقه وکړه چې بایي څلور تنه ګواهان به پرې راولي چې کله سار شو پیغمبر علیهم الصلاة والسلام ته دغه دواړو صحابه رال پیغمبر علیهم الصلاة والسلام ورته وی الله پاک ستاسو مبارک حکم را لېږلی دی چې که تاسو څلور تنه ونمونته او تاسو په دې خپله خبره باندې شور یې چې دا داسې شوي دي نو سړی به څلور قسم وخوري په الله باندې او قسم به داسې خوري چې بالکل دا زه چې څه وینا کوم دا حقه ده زه رښتونی یم څلور به داسې وخوري او په پنځمه پیره به ووایي چې که چېرې ما په دې ښځه دروغ جوړ کړي الله دې په ما لعنت وکړي لعنت ویلی شي د رحمت نه لرې کېدو ته بد دی خلاص دی د دنیایي سزا نه خلاص دی آخرت هغه سزا چې ده الله ته معلومه ده هغه بیا د الله کار دی دنیایي سزا نه دی خلاص دی او ښځه چې کله د خپل ځان صفایي کوي نه به څلور قسمه داسې خوري چې دی دروغجن دی ما بالکل داسې نه دي کړي او پنځم قسم به دا خوري چې که چېرې دی رښتونی نو په ما د الله غضبي ځکه چې دا لعنت د ښځو عادت دی په هره خبره کې وي په تا لعنت دی او په دې لعنت شي او په هغې لعنت شي دا لعنت هغې ته څه لفظ د ښکاري نو په دې وجه دین اسلام داسې یو عجیبه دین دی چې د سړو دپاره خو لعنت یو داسې لفظ دی چې هغې یې نه وي نو دروند دی د هغې دپاره یې لعنت راوسته او د ښځې دپاره به پنځمه ګواهي داسې کوي چې په مارې د الله قهر او غضبي ابه لعنت نه وي لعنت لفظ د هغې سره د هغې ویلي یو نشته که چېرې زما دا خاوند رښتوني بس د حلال بن امیه رضی الله تعالی عنه کور والا هم راله هغې هم دغه وخوړو قسمونه وخوړو او د عمر عجلاني هغه هم راله هغې خو پکې اړویله ونه کړه د عجلاني هغې او د حلال بن امیه ښځه چې وه چې کله هغې دا پنځم قسم خوړو ایساره شوه وی که ما سره د خپلې قبیلې غم نه وي نو وی ما به داسې نه وي او بیا وی په ما باندې د الله غضبي یعنی مقصد دا و ما سره د خپلې قبیلې غم د قبیله به مې بدنامه شي ګنې واقعي دا دی چې څه وي دا صحیح وي پیغمبر علیهم الصلاة والسلام د هغې په باره کې نښې ورکړې چې که چېرې دا ماشوم پیدا شو دی داسې لکه د عمر عجلاني په باره کې چې کم دی نو هغه چې به کوم سړي الزام لګولی و هغه حبشي و نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې که چېرې دا ماشوم پیدا شي د ده را پوزه داسې د ده را شونډې داسې یعنې پوزه یې غټی شونډې یې غټې را پړسېدلي او دا پنډې یې غټې نو دا به بیا د دکه سړي زوی او بیا وروسته چې کوم دی نو چې کله هغه ماشوم پیدا شو واقعي چې هغه هم اکه شانتې و خو هغه ښځو صرف د خپل بچو دپاره هغه قسم وخوړو
او دین اسلام د اغي هغه ظاهري حالت ته وکړو په دنیا کې د اغي نه سزا وړي دا او آخرت کې د آخرت ذمہوار پاتې شو. الله پاک دلته کې حکم د مسلمانانو د پاره سوکو چې دین اسلام هغه ستا د عزت تحفظ کوي. نو چې ستا په دې کور والا باندې الزام نه راځي او پتام نه راځي چې سړی مې احتیاط کوي چې اسې به سه کور والا نه تنګي او چې کور والا مې احتیاط کوي چې الله پاک په ما باندې دومره غیرت او ننګ کوي نو زه ولې د الله پاک په امانت کې خیانت وکړم. نو الله وی ولولا فضل الله علیکم ورحمته کچره د الله فضل او رحم پتا سنوي ای نارینه او زنانو نو تاسو ته ډېره زیاته مسله جوړه شوې وه تاسو ته به ګرانه وه ستاسو په معاشره کې به یو غټ بګاړ جوړ شوی و خو الله ته ستاسو کمزورۍ معلومې وي ځکه چې الله ستاسو خالق دی. الله تاسو باندې یو خصوصي رحم وکړو دنیایي لحاظ سره ستاسو عزت وساتو په خپل نوم باندې چې زما په نوم باندې تاسو قسم وخوړو بس دنیایي عزت هم پاتې شو او ذهن کې دله دا خبره واچوله چې دا ګورې اسانې خبرې نه دي. تاسو چې کله د بل عزت هغې ته لاس اچوئ نو ګورې د هغې نه مخکې تاسو ښه پوره سل پیرې سوچ کوئ چې الله پاک چې کوم دی نو هغه څنګه زما مالک دی د دم مالک دی. نو که چېرې په دې خبره کې زه رښتونی نه یم زما به سزا سي او که زه ځان رښتونی کوم نو د هغې نه ماله دا خبره بهتر ده چې زه د بل د عزت خیال وساتم او هغې ته دا نصیحت وکړم چې الله پاک د هغې د عزت دومره خیال ساتلی دی نو هغې د الله پاک د قانون او د الله د احکاماتو م خیال وساتي. بسم الله الرحمن الرحیم والذین یرمون المحسنات هغه کسان چې الزام لګوي د زنا په پاکو ښځو ثم لم یأتوا باربعة شهداء بیا پې څلور ګواهان رانولي فجلدوهم 80 جلدة پس هغې دې اتیا دورې ووالي شي ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا د هغې دې همیشه دپاره ګواهي نه قبلیږي واولئک هم الفاسقون هم دا فاسقان دي الا الذین تابوا من بعد ذلك خو چې چا د سزا اورولو نه مخکې توبه وباسله واصلحوا خپل عمل یې نیک کړو فان الله غفور رحیم بېشکه الله بخونکی او رحم کوونکی دی. والذین یرمون ازواجهم او کوم سړي چې په خپل بیبي باندې د زنا الزام ولګو ولم یکن لهم شهداء او ګواهان ورسره څلور نه الا انفسهم خو یوازې او په شهادت نو دی به ګواهي قسم به وکړي احدهم یو په دې کې 4 شهادات بالله څلور قسمونه په الله چې انه لمن الصادقین چې دی رښتونه دی. والخامسة او سړی به پنځم قسم وخوري چې ان لعنت الله علیه بدر د الله لعنتي ان کان من الکاذبین که الزام په دروغ لګولي ويدرأ عنها العذاب وخذ بزان د سزا نه بچ کی ان تشهد 4 شهادات بالله چې څلور قسمونه بخوري په الله چې انه لمن الکاذبین چې خاوند دروغجن دی. والخامسة او پنځم قسم بخوري چې ان عذاب الله علیهما چې علیها چې په دې باندې د الله په قهر او غضبي ان کان من الصادقین که خاوند رښتونی. ولولا فضل الله علیکم ورحمته که الله فضل او رحم نوی پتا سو باندې قانون بنخ کار کېدو وان الله بشک الله تواب حکیم توبه قبلون کی او حکمت